چې د چا مور او پلار ژوندي دي تاسو لږ د علماو نه د دې حدیث د مطلب تپوس وکئ که نه چې نبی علیه السلام ولي دا درې ځله مور یاده کړله او د چا سره احسان وی د مور سره بیا د چا سره وی د مور سره وی بیا د چا سره وی د مور سره درې ځله ولي نبی علیه السلام مور ښودله علما وایي بچو دا حدیث ځان ته یادوئ نو د مور نه به قدم بیا نه اړوئ ښه وی ځکه چې مور داسې درې تکلیفه برداشت کړي دي که نه چې هغه پلار لیدلی نه دي مور داسې درې تکلیفه برداشت کړي دي چې هغه پلار لیدي نه دي ته نن هغه تکلیفونه د مور یېرئ نبی علیه السلام ځکه درې پیرې مور ښودلې ده چې مور درې تکلیفه برداشت کړي ما ته وښایه که نه چې ته د دې مور خیال نه ساتې د مور نه علاوه دا دې تکلیفه ستا په باره کې چا برداشت کړي علما وایي یو تکلیف د حمل دی شپږ اووه اته نهه او لس میاشتې په ګېډه باندې دا بچی ګرځولی دی دا څومره لوی تکلیف دی د مور چې ته یې په ګېډه باندې ګرځولی ته د هغې په ګېډه کې الله پاللی دا لږ تکلیف دی او بل دا د ولادت تکلیف چې ستا پیدایش کې به ستا والدې ته څومره تکلیف رسېدلی ته نن هغه تکلیف یېرئ دریم د رضاعت تکلیف چې تا له مور پی درکول چې دا څومره ګران کار دی دا درې تکلیفه مور برداشت کړي دي نو الله قرآن کې وی قولا کریمه نرمې نرمې خبرې ورسره کوئ نرمې نرمې بچو لږې مور او پلار ته دا ژبې نرمې کوئ لږې ورته نرمې کوئ لږې خوږې خبرې ورسره کوئ هغه وی مولي صاحب زه د بچو په تمه یم سکول ته تلي وام بچې اوس به مې بچي مې سکول ته تلي زه وایم اوس به راشي ښکلې ښکلې خبرې به راسره وکړي نو هغه چې راشي نو بسته پورې وولي او ډوډۍ تیاره ده که نه ما نه تپوس نه کوي چې مورې ښی ډوډۍ دې تیاره کړې ده مونږ سکول ته تلي و ناجوړه شوې خو به نه وي چې ته راشي او مور درته وایي بچیا ته ورته وایي جی اما جی مور به څومره خوشحاله شي نو دې پورې وامه چې د صحابي د تلاوت الله جنت ته ورسو دا د مور د خدمت د وجې نه مونږ ټولو ته ضرورت دی هر سړي ته د والدینو احترام کو چې الله په دې عباداتو کې رنګ پیدا کړي ورته فرمایي الله ته ستا میلمستیا قبوله شوله او الله د اسمان نه ماته وحی راولېږل یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه الله وحی راولېږله ستا میلمستیا الله په اسمان کې قبوله کړله او ما ته واپس رپورټ راغی الله ستا د میلمستیا تعریف وکړو الله